نن سبا چې کوم یو وبا خوره شوې ده په ټوله دنیا کې، په دې ټول دنیا کې یو پریشانی، یو هیبت د دې بیمارۍ د وجې نه خور دی. د دې په باره کې ضروري ده چې څه نه څه زموږ آګاهي وشي او موږ په دې باندې پوه شو. نو وړومبنۍ خبره دا ده چې په دې دنیا کې چې د الله د طرف نه کوم څه شی راځي، څه وبا راځي، څه آفت راځي، څه مصیبت راځي، څه غم راځي، دا د مخکې نه د الله په کتاب کې موجودي، دا د الله طرف نه لیکلی شوي، د الله د اجازت نه بغیر دلته هیڅ یو حرکت نشي کیدی. د دې وجه نه چې کله یو د ونې نه یو وچه پاڼه نشي غورځېدی بغیر د الله د حکم نه، نو یو دومره لویه آفت او وبا او دومره لویه بیماري چې د خلکو د بیمارېدو او د زرګونو خلکو د مړه کېدو سبب جوړ شي، دا چېرته کیدی شي؟ نو دا د الله د طرف نه راځي، د هغه په حکم راځي. نو ولې راځي؟ ځکه راځي چې الله تبارک وتعالی د بندګانو نه ناراض شي، او ناراض کیږي په څه؟ په ګناهونو باندې، په نافرمانو باندې، په بغاوتونو باندې، په سرکشو باندې الله ناراض شي. او چې الله ناراض شي نو د دې ټولو کائناتو د طرف نه د دې خلکو سره چې دا کوم باغیان دي د دې همدردي ختمه شي. او بیا د الله سره خو وما یعلم جنود ربک الا هو، الله د اسمان نه د فرشتو رالیږلو بیا ضرورت نشته دی. هم په دې ځمکه کې دننه دومره وایرسونه موجود دي چې یو وایرس هغه د هغه ځای نه اکټیو کو او زموږ ژوند مشکل شو، زموږ ټول نظام په ټپه ودرېده. او دا هم پته ولګېده چې په دې دنیا کې اختیارات د چا سره دي، مرضي د چا چلیږي. نو مرضي صرف او صرف د الله چلیږي. دا چې کوم خلکو چغې والې وي زموږ په ملک کې میرا جسم میری مرضي، کوم زنانه راوتې وي، پته ولګېده د ملکونو مرضي نه چلیږي، د قومونو مرضي نه چلیږي، د سوپر پاور مرضي ونه چلېده. او نن د دنیا سوپر پاورز، نن د دنیا ایټمي طاقتونه په خپل ځان باندې په سوچ کې دي چې زموږ سره به څه کیږي. د چاینا غوندې لوی طاقت، ایټمي طاقت، د امریکې غوندې چې ځان ته سوپریم پاور وایي، لیکن د هغې مرضي ونه چلېده، نه چلیږي. مرضي د چا ده؟ وما تشاءون الا ان یشاء الله. ستاسو د په خوښه باندې هیڅ نه کیږي، کیږي به هغه څه چې الله وغواړي. د دې وجه نه د دې واحد حل دا دی چې ټول انسانان، ټول بندگان دې متوجه شي الله ته، د الله حضور ته دې رجوع کی، د الله په حضور دې سجده ولګوي او د نافرمانو نه دې توبه وباسي. د دې وجه نه زما درخواست به دا وي چې زموږ ټول قوم من حیث القوم او زموږ حکمرانان د دې وبا د مقابلې خبرې دا د عقلمندۍ خبرې نه دي. د دې وبا د سدباب دپاره، د دې نه د خلکو د بچ کولو دپاره احتیاطي تدابیر چې څومره کیدی شي هغه خو پکار دي او ضروري دي، لیکن د مقابلې خبره کول د عقلمندۍ خبره نه ده. د الله د عذاب، د الله د طرف نه د یو آفت او د تنبیه مقابله نشي کیدی. دا چې څه راځي د مؤمنانو دپاره تنبیه، نو زمونږ دپاره دا تنبیه ده. او تنبیه د څه دپاره وي؟ د دې دپاره الله ته رجوع وکوي. دا چې قرآن کریم کې الله فرمایي که نه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دا په وچه او لمده کې چې فساد خور شوی دی، دا د خلکو د خپلو لاسونو کړه دي. دا د څه دپاره؟ دا چې الله دیو ته وروسه کوي سزا د بعضې هغه کارونو چې دیو کړي دي، یعنی هغه نافرمانۍ چې دیو کړي دي، هغه ګناهونه چې دیو کړي دي، هغه سرکشۍ او بغاوتونه چې دیو کړي دي. او دا د څه دپاره الله کوي؟ لعلهم یرجعون، چې دیو واپس شي، دیو ګناهونه پرېږدي، الله ته رجوع وکړي، تنبیه ورته وشي. دا عذاب دومره غټ نه دی، دا سزا دومره سخته نه ده، د دې نه د آخرت سزا ډېره سخته ده. نو دا الله چې راولي د دې دپاره چې تاسو متوجه شئ. نو که موږ د مقابلې خبره کوو نو مقابله د دې بالکل نشو کولی. دا خبره د ناپوهۍ خبرې دي، بلکې موږ به دا وایو موږ د الله دربار ته رجوع کوو، موږ خپل ګناهونه پرېږدو. نو په ګناهونو پرېښودو کې د ټولو نه لویه خبره چې د اسلامي دنیا دپاره، د مسلمانانو ملکونو دپاره ضروري ده، هغه دا ده چې دا ټول په سود کې اخته دي. یعنې سودي کاروبار شروع دی، ټول معیشت په سود باندې بمدي دی. او الله تبارک وتعالی هغې خلکو ته د خپل طرف نه د جنګ چیلنج ورکړی دی چې څوک سودي کاروبار کې یو سودي معیشت، د سودي نظام معیشت قائل دي.
د چا چې ټول نظام په سود روان دی نو گویا ټول قوم هغوی د الله سره په جنگ کې لګیا کړی دی نو د الله سره جنگ نشو کولی د یو وائرس مقابله موږ نشو کولی نو د الله سره جنگ ته به څنګه تیار شو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به الله تبارک وتعالی سودخور ته ووایي چې خذ سلاحک للحرب ته راواله خپله وسله د جنگ دپاره تیار شه ته زما سره تا جنگ کو که نه همدغسې موږ د سود نه توبه وباسو نظام معیشت واپس غیر سودی نظام معیشت ته راولو الله به رحم وکړي مونږ عبادت شروع کړو مونږ منځونه شروع کړو مونږ جوماتونو ته د دینی ادارو ته او دینی علم ته او د قرآن و سنت طرف ته متوجه شو او توجه وکړو الله ته رجوع وکړو د الله نه معافي وغواړو